Hi, زه ډاکټر خرم شوکت یوسف زیم. نننی ویډیو زمونږه د ګوسټ ایرپورټس اف پاکستان باره کې دي. نو راځئ چې تاسو ته موږ وښو چې دا ګوسټ ایرپورټس کوم ځای کې دي. نو پاکستان کې چې کوم د ایرپورټس دي د هغې تاسو کتی شئ چې هغه پوره پاکستان کور کوي او زیات ایرپورټس دی په سندھ او پنجاب کې جوړ کړي دي. نو دې کې چې کوم پرایمري انټرنیشنل هب درې دي هغې کې دوه پنجاب کې دي یو سندھ کې دی، یعنی چې کوم پاکستانی ایرلاینز دي هغه به دې ځای نه الوزیږي، پنجاب نه زیات او سندھ نه. او سیکنډري ایرپورټ کې بیا زمونږ د پیښور باچا خان ایرپورټ دی اور داسې ډومیسټک ایرپورټس دي هغې لیست تاسو کتی شي. نو ډومیسټک ایرپورټس چې دي هغې نه انټرنیشنل فلایټ نه الوزي او سیکنډري ایرپورټ کوم کې چې باچا خان ایرپورټ شامل دی هغې نه فلایټس الوزي خو هغه صرف ګلف ملف ته ځي او زیات امریکا اور دې سره کنیکشن نه ورکوي. یا دپاره به دي پښتانه مجبوره کوي چې هغه اسلام آباد ته ځي. نو اسلام آباد زمونږ لکه د 5 کروڑ آبادي د هغه غریب ته تکلیف دی. نو چې کوم دا ګوسټ ایرپورټس دي هغه صرف خیبر پختونخوا کې دي. جی ها دا سرپرایز تاسو ته ما درکو. او ګوسټ ایرپورټ تاسو کتی شئ چې هغه تقریبا 9 دي، لکه سوري 8 دي، یعنی یو ایرپورټ صرف اپریټنګ دی. 9 ایرپورټ په خیبر پختونخوا کې دي اور هغې کې صرف یو اپریشنل دی اور باقی ټول ګوسټ ایرپورټس دي. نو دا ایرپورټس چې دي ټول بند دي، دلته نه یو فلایټ هم نه اپریټ کیږي او عمله دلته ناستی او تنخواګانې علي. پېښور ایرپورټ چې دی هغې باچا خان انټرنیشنل ایرپورټ دی، صرف هغه چلیږي اور هغه هم سیکنډري انټرنیشنل کې دی، یعنی دلته نه پی آئی اے خپل اپریشنز یې ختم کړو، پښتنو سره ښه زیاتې وشو. دین علاوه ابټاباد ایرپورټ دی 2014 کې پیسې منظوري کې خو ځمکه یې وانه غشته اور دا منصوبه پنجابیانو ډېر تادي سره کینسل کړه. خو دلته یې نه څه ځمکه اغشتې ده او څه نه یې اغشتې اور اوسه پورې هغې پډه چلیږي. مانسیره ایرپورټ هم 2016 کې پیسې منظوري شوې، خلکو ډېر خوشحاله یې کړو. بیا اچانک دی 2023 کې چې نواز شریف ګورنمنټ راغو نو دی دا کینسل کو اور د دې پیسې دی کشمیر ته وړې، ولې چې کشمیریانو ډېر زیات د دې خواږه دي اور پښتانه میرني دي. چترال ایرپورټ دی دام چترال چونکه لینڈ لاکڈ ایریا دا اور اکثر وارو کې دی بند دي اور هغه ټنل کله کلاوي کو کلاوي نه 1970 کې دا ایرپورټ جوړ شوی دی، هغه ټایم کې جوړ دی خو اوس ولاړ دی. چترالیانو سره هم د پښتنو په چکر کې زیاتې کیږي. شیدو ایرپورټ سوات دام نان اپریشنل دی، دلته دونه ډېر ټورسټ راځي چې هر یو ویکند باندې پنجابیان پې راماتي. 1978 کې 78 کې دا ایرپورټ جوړو خو دی اوس ماشاءالله بند ساتلی دی. پښتنو هیڅ پروا نشته پاکستان کې د پنجابي بیروکریټ. تربیله ډیم ایرپورټ هم 1976 نه جوړ دی او 1700 میټر رنوی سره دا ښه مزدار ایربس په دې باندې کوزیدی شي او A318 جهاز او A320 هم کوزیدی شي چې ډېر زیات ډک ني. بنو ایرپورټ کې 1800 میټر رنوی دا، دې باندې ښه مزدار ایربس A318 بعض جهازونه کوزیدي، جیټ جهاز هم کوزیدی شي او پرپرکي ول هم کوزیدي شي. خدایم بند ساتلی دی. بنو والا خلک غریبان کډې روچت کړي او پېښور ته راخلاصي یا دی ته مجبوري چې تاسو اسلام آباد ته لړ شي. دا د هغې ایرپورټ چې کوم جوړ دی هغې بلډینګ کتی شي، دې معنی په کاغذونو کې ښه ډېره پیسه لګي، پیسه د پنجابي افسرانو په جیب کې ځي او دا د هغې دفتر الګ دی، دا تاسو ټیکس والا پیسه ده خو هغې باندې دا په 1990 کې جوړو خو نه پس تاسو دلته کتی شي دلته زړې زړې 1990 اور 80 ماډل ټرکونه هم به ولاړ دي فایر بریګیډ والا.
نو حالت ستاسو مخامخ دی داسې یتیم غونته ایرپورټ دی او بنو خلک چې دي هغه هم خپل حقوق نه غواړي او د بنو فضل الرحمن صاحب او پی ټی آی والا چې کم کسان دي هغې ته د بنو خلکو هیڅ پروا نشته 15 کال نه دي ناستې دي 10 کاله فضل الرحمن او جماعت اسلامي په حکومت کې هغې خو پرایورټي نه وه چې بنو خلکو له څه فایده ورکړي دې کې ښه مزدار ټارمک دی دوه جهازونه ما تاسو ته ویلي چې دی کې اے ټي آر جهاز 42 هم کوزیدی شي ایربس A220 هم دې کې کوزیدی شي د نه علاوه A318 ایربس هم په کوزیدی شي ښه مزدار خو رنوی د دې وړوکې ده پکار دي چې دا 2200 فیټ ته اوږده کړي نو دا به ډېر بهترین رنوی او د بنو خلک چې هغې مجبورۍ چې تاسو اسلام آباد او پېښور ته ځي نو دا هم لږ زیاتې دی ولې چې بنو پېښور ته دونه نږدې نه دی نو دې ځای کې تاسو کتی شئ چې دا ایرپورټ چې دی ښه ټیک ټاک دی دا لکه پېښور رنوی نه پس انټرنیشنل ایرپورټ کې هم کنورټ کیدی شي او که څوک غواړي که نه نو انټرنیشنل ایرپورټ کې دا چې کنورټ شي نو امید دی چې بیا خلکو ته فایده رسوي نو دا ټارمیک دی کوم ځای کې جهازونه کوزیږي او هغه مخامخ تاسو ته رنوی ښکاري رنوی د تارکول نه جوړ دی او ټارمیک کانکریټ نه جوړ دی نو دې معنی نو زه دا حیران یم چې ایرپورټ ښه ټیک ټاک دی او ښه بالکل چالو حالت کې دی نو دا استعمالوي ولې نه ضروری دی چې دا خلک وکړي او پېښور ته وشړي او رګړه وله ورکړي ولې چې جهاز ټیکټ هم خو نن کله ارزان نه دی که نه ته جهاز ټیکټ به مخلې بیا به ټیکسي لم 50,000 روپۍ خو به ورکوې که نه چې تا سره چې بیا یو 10-15 کسان هم را رواني یا چا رشتهدار له ډاټسن دې را روان کړي په هغې کې د پټرول اچولي مطلب دی د انساني ډیګریډیشن چې دی هغه د آخري حد دی چې ایرپورټ موجود دی نو بیا استعمالوي ولې نه دا خو څه داسې ایرپورټ نه چې دلته موسم روغتې خراب وي لکه چترال کې نو هلته هر وخت فلایټ نه دلته خو څه پرابلم یې نشته نو د ډیر اسماعیل خان خلکو او هغې دپاره خو دا نږدې دی نو ډیر اسماعیل خان خلک دلته نشي راتلی چې بنو ته راشي او دلته نه انټرنیشنل فلایټ والي نو چې پی آی ای دا فلایټ نه ورکوي نو امیریټس یا هغه له دې ورکي قطر ایرویز امیریټس دې له دې ورکي نو هغې به پې لږ پیسې وګټي ولې چې د کورمې خلکو ته هم دا نږدې دی د بنو خلکو ته هم نږدې دی لکي او کورم نه علاوه وزیرستان نارت ساوت هغه هم ورته نږدې دي او پنجاب خلک چې دي هغه هم دلته ډېر نږدې دي لکه لیا بکر خوشاب دا ټول پنجابیان چې دي هغې ته پښتونخوا نږدې پروزي هغې هم دلته راتلی شي دې ځای نه فلایټ اخیستی شي نو ولې نه وایي 1990 نه ښه مزدار ایرپورټ ته ښه رنوی ده او ښه په جهاز هم راکوزېدي شي نو ولې نه نو دا تاسو وکتل چې دا بنو ایرپورټ خوا کې ورسره ډېر اسماعیل خان ایرپورټ دی دا هم ګوسټ ایرپورټ دی 1996 کې جوړ شوی او آخري فلایټ تو سن 2000 کې و هغې نه پس د دې منې څه فلایټ رانغو 1500 میټر رنوی ده چې کوم کې دننه ATR 42 ښه په ارام لینډینګ او ټیک اف کولی شي په چنار ایرپورټ باندې ATR 42 اپریټ کیدی شي او زمانه کې دا انټرنیشنل ایرپورټ او بنظیر زمانه کې بدلته نه انټرنیشنل فلایټس تر خدا پنجابیانو ډاون ګریډ کو اوس دیته ډومېسټک ایرپورټ جوړ کړو یعنی پنجاب ترقی کوي او پښتونخوا ریورس گیر باندې روان دی صرف پښتونخوا نه بلکې بلوچستان کې چې کوم کې د پښتنو آبادی ډیره زیاته ده نیم نه زیات آبادی هلته د پښتنو ده هغې کې هم ګوسټ ایرپورټس دي هغې کې صرف 2 ایرپورټس چلیږي کوئټه اور گوادر کې او بلکې 3 ایرپورټس چلیږي کوئټه گوادر اور تربت کې باقی ټول ایرپورټس هلته هم ګوسټ ایرپورټس دي
نو تاسو کتی شي چې دا تقریبا التم بلاشه ایرپورټس ګوشت دي او چې چرته هم پښتانه دي چاهے بلوچستان کې دي کوئټه کې دي یا پښتونخوا کې دي هغې سره زیاتی دا لکه فرض دی د پنجاب خلکو. نو چې بیا مونږ کمپلین هغه کوو نو بیا دی خفه کېږي. دا ګوادر انټرنیشنل ایرپورټ دی، اوس هلته نوی نیو ګوادر انټرنیشنل ایرپورټ هم جوړ شو چې هغه هم ګوسټ ایرپورټ دی. دې ځای کې آبادي ډېره کمه ده ګوادر کې، خو ایرپورټونه یې داسې جوړ کړي چې په یو ټایم کې 5-6 لاک خلک په هغې باندې کوزېدي شي او ختي شي. لکه پېښور سره ایرپورټ او هغه نشته او ګوادر سره شته، خو ګوادر کې اسم نشته، هلته ویراني ده، ولې چې بلوچستان کې خلک نه غواړي او هلته د ازادي تحریک شروع دی. تربت انټرنیشنل ایرپورټ چې دی دا 1970 کې جوړ او دې ځای کې دننه 2 رنویز دي، 2700 او 1800. نو دې کې پېښور ایرپورټ نه زیات ښکلې فیسیلیټي ده. تربت کې کافی فلایټس راځي او انټرنیشنل فلایټس هم راځي. عین علاوه دالبندین ایرپورټ دی، دا په ډومیسټک کې راځي، دا هم ګوسټ ایرپورټ دی. دالبندین چې دی هغه تاسو کتی شي بالکل ایران او افغانستان سره نږدې دی، چونکې دا ډېر لرې علاقه ده. نو په کار خو دا و چې دا اپریشنل و. جیوانی ایرپورټ دغه شان 1940 کې انګریزانو زمانې کې جوړ و بھائی، اور اوس یې بند کړی دی، اور 1700 میټر هغه دی. دلته خمسدار ایربس جهاز خمسدار کوزیدی شي او ATR 42 جهاز هم کوزیدی شي. دین علاوه خوزدار ایرپورټ دی، خوزدار ایرپورټ کې 1800 میټر رن وی دی. د بلوچستان ایرپورټس رنویز چې دي پښتونخوا نه ښه دي په لینس کې. نو بلوچستان کې چونکې خلک قبضه کول غواړي، هلته ډېر معدنیات دي، آبادي د بلوچانو کم ده، نو پنجابیانو په خاص نظر دی. پسنی ایرپورټ کې 2700 میټر رنوی ده، دی کې خو 777 هم کوزیدی شي او A320 جهاز هم کوزیدی شي. دا پسنی ایرپورټ چې دی تاسو کتی شي بالکل ساحل سره دی، او دا ایرپورټ چې دی دا هم ګوسټ ایرپورټ دی. دلته لکه ملیټري او هغه راځي. پنجګور ایرپورټ کې هم 1500 میټر رنوی ده، ډېر اسماعیل خان ایرپورټ په شان، دا هم ګوسټ ایرپورټ دی او نان اپریشنل دی. چونکې بلوچستان کې خو تاسو ویلی شئ چې آبادي کمه ده، نو هغه ځای کې لږ ډېر ګوسټ ایرپورټس هم وي، چلو سړی ویلی شي که نه. سبی کې 1800 میټر رنوی ده، دا ایرپورټ هم 1800 میټر رنوی ده، دې باندې هم خمسدار ATR اور بعض وړوکې ایربس جهازونه کوزیدی شي. نو بلوچستان کې اوس کتی شي ایرپورټونه کافي دي. دا ایرپورټونو ټول رنویز چې دي هغه صرف اورماړه کې دا 1500 میټر رنوی ده، نو دې ځای کې دننه ATR اور وړوکې جهازونه کوزیدی شي. اورماړه ایرپورټ باندې چلته هلته ملیټري بیس هم دی، نو دا هغې هم استعمالوي او سیویلینز هم استعمالوي. دلته د نیوي پورټ دی. ژوب کې هم تقریبا 1800 میټر رنوی ده، کافي لوی رنوی ده، آلموست د بنو ایرپورټ برابر ده. نو ژوب کې هم دا هم د پښتنو علاقه ده. نو خبره دا ده چې بلوچستان کې خو پښتونخوا نه زیات ښه رنویز دي. جوزک ایرپورټ یو هلته سینډک کې چې کوم ځای نه دي منرلز روباسي، نو ریسنټلی 1500 فٹ رنوی چې کوم کې ATR جهاز خمسدار کوزیدی شي او لینډینګ او ټیک اف کولی شي، او هلته چارټرډ ایرکرافټ ځي چې کوم د سینډک کې انجینیرز دي کوم غیر ملکي هغې ځي راځي. او سوی کې هم دا حل دی چې 1800 میټر رنوی ده. 1800 میټر مطلب دی چې دی کې جټ جهاز هم کوزیدی شي، او دلته په چارټر باندې جهازونه د سوی والا ځي راځي، د هغې خپل ایرپورټ دی دا. تاسو کته چې دا ګوسټ ایرپورټس زیاتر د پښتنو په وطن پښتونخوا کې دي. دا ولې په پښتونخوا کې دي چې دلته 4 کروڑ آبادی یعنی 40 ملین خلک دي، جبکې دا عداد شمار د پاپولیشن چې دی دا غلط دی. ولې غلط دی؟ بیکاز زمونږ چې کوم فاټه د هغې مردم شماري چرې نه شوی،
او چې کله نه مرجر شوی دی نه پسم نه شوی. زما دا اندازه ده چې التم تقریبا 1 کروڑ نه زیات خلک دي نو دا به 5 کروڑ خلک ضروري نو 5 کروڑ آبادی د لپاره یو ایرپورټ. نو راځي چې تاسو ته مونږ د پنجاب او د سند کمپیریزن هم ورسره وکړو ولې چې دا ګوس ایرپورټ خو پختونخوا کې صرف یو انټرنیشنل ایرپورټ چلیږي او بلوچستان کې دو چلیږي باقي ټول بند دي. دغه شان تاسو چې سند او پنجاب سره مقابله کوي نو هغه ځای کې دنه یو هم ګوسټ ایرپورټ نشته ټول چلیږي او پنجاب کې خو ټول ایرپورټونه انټرنیشنل ایرپورټس دي په کلو او په کوڅو کې انټرنیشنل ایرپورټس لګي نو دا خو پښتنو سره زیاتې او ریسزم دی چې مونږ حقوق مونږ ته نه ملاویږي او زمونږ چې کم سو کالډ پارټیز چاله مونږ ووټس ورکو سپیشلی پی ټی آی د جماعت اسلامي فضل الرحمن دی همیشه په حکومتونو کې هاف سنچری نه زیات ناستی دي 15 کال خو د پی ټی آی تو شو دي چرم زمونږ حقوق د لپاره خبرې نه کوي. خو خیر راځو چې خپل هغه ټاپک طرف ته چې دا خو کمپیریزن ما تاسو ته خو چې پنجاب کې خو دو شاید کې نهر دي او موږ د لپاره یو ایرپورټ نشته او دا ایرپورټ خو هغه پرایمري ایرپورټ کې نه راځي. پرایمري ایرپورټ مطلب دی چې هب چې کوم سره پی آی ای او هغه جوړي نو مطلب پی آی ای به موږ له خدمت نه کوي نه به د پنجابیانو چې کوم ایرلاینز دي لکه ایر سیال د سیارکوټ په نوم دی یا عسکري ایرلاین شو یا فلای جنا شو دا ټول چې دي دا پښتونخوا له چرم امپورټنس نه ورکوي. د یو علاج دی چې پښتانه روچت شي او خپل ایرلاین جوړ کړي. نو کو داسې څوک کس دی چې هغه د ایرلاین جوړول غواړي نو هغې دپاره دا سلوشن هم زه ښیم چې دلته په کم جازونه ټولو نه بیسټ وي بیکاز دا رنویز کې لکه ډیر اسماعیل خان رنوی تاسو کو ته صرف 1500 میټر ده نو 1500 میټر باندې خو صرف هغه پخوا به فوکر راتلو هغه پر پروکو ولا جهاز یا ای ټی آر 42 یو جهاز دی هغه راکوزي دي شي خو دې معنی بعض جټس هم زما ریسرچ مطابق دي چې هغه دې معنی ټیک آف کولی شي میکسیمم ویټ ته وی ایم ټی او ډبلیو میکسیمم ټیک آف ویټ. نو میکسیمم ټیک آف مطلب چې ټول مسافران ورکی کینی او دې کې ټول هغه سامان واچي او میکسیمم وزن چې هغه سره چې ټیک آف د پاره سونه رنوی پکار دا هغه پکار دی چې د رنوی لینث لکه چې ډیر اسماعیل خان ټول نه شارټست دی 1500 میټر دی هغه عمرې نو هغه جهاز یو خو د ای ټی آر 42 دی نن کله چې کم پی آی ای سره دی خو نور ایرلاین سره نشته داسې یو ریجنل جیټ ایر بس سره دی هغې نوم دی A220-100 دا جهاز چې دی ته وایي دا اوس نوی جهاز دی او دا ډېر مشهور جهاز دی او دا پټرول هم ډېر کم خوري. نو دا جهاز چې دی دا تقریبا 100-120 کسان وړي شي او دا ډایرکټ ډیر اسماعیل خان یا 1500 میټر والا رنوی چې دی هغه ډایرکټ دوبۍ قطر عمان سعودي عرب سره کنیکټ کولی شي او ډایرکټ فلایټ ورکولی شي. نو دا ډیر بیسټ جهاز دی او دا جهازونه چې دي کنه ایر فرانس او ایټالین ایرلاینز او یورپ کې ایر کرویشیا ډیر ښه ایرلاین سره دا جهاز دی. نو یو خدا جهاز ډیر پرفیکټ دی د دې چې کوم میکسیمم ټیک آف ویټ باندې 1500 میټر یو دا کوي یو ای ټی آر 42 کوي دین علاوه یو چاینیز جیټ دی C909 دا کومیک دی هغه دا جهاز چې دی دا 1700 میټر رنوی استعمالي دي شي لکه ډیر اسماعیل خان ایرپورټ باندې خو نه خدا دا باقی چې کوم ایرپورټس دي لکه توربیلا ایرپورټ سوات ایرپورټ یا چترال ایرپورټ د لپاره پرفیکټ دی او د دې چې کوم انجن دي دا لږ اوچتي نو دې سره دا فائدې چې د لپاره ایرپورټ سرویسز هم ضرورت نه لکه فور ایگزامپل دا بنو ایرپورټ دی هلته ایرپورټ سرویسز نشته چترال ایرپورټ کې بنی یا سوات ایرپورټ کې نو دا بغیر د ایرپورټ سرویس هم لینډینګ کولی شي او په خپله دا ریورس کې د انجن په طاقت باندې تللی شي نو دا ډېر پرفیکټ دی سوات توربیلا او دغه شان دا چې کوم رنویز دي که نه او کوئی مانسیرې کې یا ایبټ آباد کې رنوی جوړ شي د لپاره هم پرفیکټ دی او 1700 میټر رنوی دی ته پکار ده نو آئیډیل رنوی لینث چې دی هغه 2200 میټر یا 2600 میټر پکار دی لکه څنګه پېښور ایرپورټ دی هغې کې هر قسم جهاز کوزیدی شي هغې کې دا A320 هم کوزیدی شي 777 هم کوشي ایکچولی د پېښور ایرپورټ هم ملیټري هغې سره جوین دی که نه
نو دغه ځای کې هم دي موږ سره ډنډي والې ده چې 5 کروڑ خلکو دپاره یو ایرپورټ او دي دا سوچ کوي چې بس دا ټول خلک به په ډنګریاني او دی په موټروي راځي چې چا پنجابي افسر نه تاسو کې چې دلته ولې داسې دی لکه ما یو لیټر لیکلی او سیول ایویشن ته پرایم منسٹر ته مې لیټر لیکلی او د نه علاوه دا پرایم منسٹر سیل ته مې لیکلی نو هلته به دا جواب راتلو جی آپ کے پاس تو موټروي ہے نه یعنی بھائی چې تاسو سره موټروي ده نو تاسو سره ایرپورټ څه صورت دی نو دا خو ډېر لوی زیاتي ده لکه چترال نه یو کس را روان به راخوشي به کډي به روچت کړي یو لاک روپۍ به ټیکسي له ورکوي 50,000 1 लाख रुपए به ټیکسي له ورکوي چې را روان به راخوشي به ما په خیال دی لیونو ته دا پنجابیانو ته دا پته نشته چې نن کله د ټیکسي او د پټرول او څه قیمت دی خو خپل اے سی کې دا نالایق پنجابي بیروکریټس هر یو دفتر کې ناستي اے سی کې ناستي ګاډي ورسري دي ته د خلکو د دغه احساس نشته او کله نه چې کله د پښتونخوا ټول ایرپورټس بند شو هغې نه پس تاسو به کته چې د هوټل کمرې دلته په 3,000 روپۍ هم څوک نه اخلي اسلام آباد ته تاسو ورشئ نو په 3 لاک روپۍ کمرې دي 30,000 روپۍ کمره د هوټل او بزنس ټپ شو ټوریزم ټپ شو پخوا به خلک دلته پېښور ته راغو ټوریسټ به دلته ګرځېدو شاپینګ به کولو نو اوس چې ته ټوریسټ ایرپورټ نه ورکې هغه هلته پنجاب کې ته په لاهور کې یا په اسلام آباد کې کوزه هلته نه به د هغه 50,000 1 लाख روپۍ ګاډي به رینټه کار اخلي بیا به راځي نه خو لیونې نه دی ټوریسټ خو دا مطلب نه چې ملیونر ټوریسټ خو نه دی کې غریب ټوریسټ هم چا سره پیسې نه هغه زموږ غونته داسې میډل کلاس والا خو می او لوور کلاس والا می هغه به څنګه راځي نو هغه د لپاره خو ایرپورټ پکار دی چې هغه ټیکټ والی ډایرکټ دوبۍ نه یا چې بل ملک نه سیده زموږ ایرپورټ ته راشي او دلته وګرځي او بیا په آرام په جهاز کینی او په ریلیکس ماحول کې زی راځي نو دلته به بزنس هم زیات شي دا یو ایرپورٹ چې کله نه تاسو کو ټایم لاین سره وګورئ 1990 کې دا زیاتره ایرپورټونه بند شو بیا په 2000 کې جنرال مشرف زمانه کې دا ایرپورټونه او چې کله نه دا ایرپورټونه بند دي پېښور کې پښتونخوا کې بزنس نه چلیدلی او کو بزنس چلوي ایرپورټ بکولاوي دا دغه یو کی دا د دې مثال تاسو لزر کومه چې دوبۍ ته وګورئ دوبۍ او صحرا او څوک بتلونه دونه ګرمي وا چې خلکو کړکۍ به کولاو کنه مخ به وسوځید 50 ډیګري کې به لیونی 50-55 ډیګري کې بس وګرځي په دې صحرا کې الته خو دکانونه ایر کنډیشن دي ډیوټي فری سنټرز ورته دی جوړ کو ایمریټس ایرلاین ورته جوړ کو ټول خلک ټول دنیا نه به راتلو الته به شاپینګ کولو کم یو جهاز به تیرېدو په ډیوټي فری به تیرېدو الته به دی شاپینګ کو لاټریانې ورته وباسلې وي بیا به الته پراپرټي او میټرو ټرینونه ورته جوړ کو ایرپورټونه ورته جوړ کو نو هغه نه پس دوبۍ ودان شو نو دا زمونږ هغه تبعی نه پس د دوبۍ او قطر او دا ودان شوي دي چې دلته هغه ټوریسټ یو ټوله خو لاړو نه پخوا پاکستان او پښتونخوا د دنیا ټاپ 10 ډیسټینیشن کې اور دلته به ټوریسټ راتله نو ایرپورټ چې نه کولاوي جهازونه نه راولي ایرلاینز ورته به نه راځي پی آی ای خو به نه راځي دا د پنجابیانو په لاس کې دی نه به ایر بلو راځي دا هم د پنجابیانو لاس کې دی نه به ایر سیال راځي د سیال کوټیانو په لاس کې دی دا به پښتنو تاسو خپل ایرلاین جوړوي او کو خپل ایرلاین جوړوي نو زه تاسو ته اوس سولوشن هم خیم چې ګورنمنت خو تاسو ته د رنویز هم وړو کې جوړ کړي اوس ډیر اسماعیل خان رنوی چې د 1500 میټر دی په 1500 میټر باندې خو صرف دا ATR 42 یا فوکر پر راکوزیږي او دا ډېر وړوکی او بې آرامه جهاز دی نو د دې متبادل چې دی هغه یو جهاز دی ایربس جوړ کړی A220-100 دا A220 چې دی دا ایربس اور ایمبرر کمپنی په تعاون سره جوړ شوی دا 1500 میټر رنوی نم ټیک آف میکسیمم ویټ باندې دا ټیک آف کولی شي نو دا ډېر آیډیل جهاز دی او دا نوی جوړ شوی دی او چې دا سوګوالي نو هغه ټول پښتونخوا نه کنیکټیویټي ورکولی شي ډېر اسماعیل خان نه تربیلې نه بنو نه کوهاټ ایرپورټ هم ورته ټچ دی وزیرستان کې ایرپورټ دی هلته هم ټیک آف کولی شي چترال ایرپورټ هم کولی شي سوات ایرپورټ هم کولی شي تربیلې ایرپورټ هم کولی شي نو دا ټولو نه بیسټ جهاز دی پښتونخوا دپاره دې نه پس یو بل جهاز دی هغې نوم دی A318 دا هم ایربس جوړ کړی دا د A320 کشرې رور دی سایز کې وړوکی دی خو دا ډېر کم دی دنیا کې صرف 80 جهازونه دي
और उस शायद غالبا هغه آرډرز نشته خو زاړه ماډل ملاوي شي A318 چې دی هغه 1700 میټر رنوي باندې راځي او کو دا جهاز چاته نه ملاويږي نو دنه پاس یو بل الټرنیټ دی چاینیز جهاز چې کوم اوس برانډ نیو جوړ شوی دی C909 چې د دام 1700 میټر نه ټیک اف او لینډینګ کولی شي په ډیر اسماعیل خان ایرپورټ نه کوزيږي خو ټول ایرپورټونو باندې کوزي او ډیر اسماعیل خان ایرپورټ رنوي دی وګد کی 2200 میټر یا 2500 2600 میټر تور سي یا 3000 میټر تور سي نو بیا خو ایمن هر یو جهاز را کوزيږي ایربس د پارم A320 د پاره 2200 میټر رنوي پکاره ده نو هغه نه پس به 200 کسانو والا او هغه نه زیات کسانو والا جهازونه را کوزيږي خو دا ایربس A220 چې دا 120 کسان ډیر پارام وړي شي او دا چې کم C909 د دام پارام وړي شي نو اور بیا کو رنوي غټه شو چې کم ځای کې اوس لکه بنو ایریا ایروي 2000 میټر تقریبا دا نو هغه ځای کې خو پارام ایربس A320 را کوزي دي شي خو C909 چې کوم یو ډېر ارزان جهاز دی د چاینا دی دا بالکل پرفیکټ دی پښتونخوا د پاره چې کوم یو ایرلاین به دا جهاز والی یعنی 1700 میټر د پاره C909 چاینیز اور 1500 میټر د پاره ټولنه بیسټ ایربس A220 دا ټولنه بیسټ هغه دی نو ډېر پارام بغیر د چینجز د رنویز پاړچینار ایرپورټ یو انټرنیشنل ایرپورټ او چې کم نه دا جهازونه خپ آرام ټیک اف او لینډینګ کولی شي پاړچینار والا چې د انټرنیشنل ایرپورټ 1990 کې بنظیر زمانه کې نو دی پنجابیانو سازشو کو اغه نه ریجنل دغه جوړ کو ډومېسټک ریجنل ایرپورټ جوړ کو جبکې پاړچینار یو ډېر لري ځای دی هغه ځای خلکو ته پرابلم دی او بلاکیډ کی دي پکار چې دا ایرپورټ ورته دی کولا کړو خو دلته د حکومت پرایورټیز پښتانه نه دي او اوس په مونږ خپل د ایرلاینونو په خپل جوړول غواړي چې سیالکوټیان ځان له سیالکوټ ایرپورټ جوړول شي پرایویټ ایرپورټ او هغه کې ایر سیال چلول شي نو مونږ هم مردان ایرلاین جوړول شو مونږ خو خیبر ایرلاین هم جوړول شو مونږ وزیرستان ایرلاین هم جوړول شو نو بیا مونږ چې کم پښتانه د ترانسپورت ډیر شوق لرو نو مونږ ولې بیا وروسته پاتې شو مونږ هم د ټرکونو او د گاډو نه لړ شو د ایرلاینو تر شو چې افغانستان کې خلک ایرلاین جوړول شي هم پښتانه دي کام ایر غي دی افغان ایر دی اریانا ایر دی اغي هم د ایرلاینز چلی نو اغي چې چلول شي نو د پښتنو موږ هډر ایجوکیټډ موږ هم د ایرلاینز چلول شو نو پکار دی چې موږ خپل ایرلاین جوړ کو خپل بزنس په خپل دغه کو په خپل پیسې ولګو چې موږ پیسې به لګو نو زمونږ بدلته ټوریست راځي ریسټورانټ به مو چلیږي ستاسو ټریډ به مو چلیږي کالونونه به خرج شي هوټلو کمرې به ګرانی شي دلته به پراسپریټي راشي خلک به یو صحیح ډایرکشن کې دا چې کوم حالات به ټیک شي او خلک به یو طرف ته یو ډایرکشن ته لګي او ماغه حالت به راشي چې کوم دا طالبانایزیشن مخکې وو نو امید دی چې تاسو ته زما دا ویډیو به خوښ شوي چې کوم موږ ډېر زیات ریسرچ او معلومات نه پس تاسو یو اکوریټ انفارمیشن وروړو نو لایک ضرور جوړیږي او که څه تاسو تاسو کول غواړئ د ایرلاینز او ایرپورټ باره کې نو تاسو کمنټ پرېږدئ زه په کمنټ کې تاسو ته هغې جواب درکم نو کمنټ به انتظار وي او که څه تعریف لیکئ نو هغه هم په کمنټ کې لیکلی شي اور ویڈیو خوب چینل خوب سبسکرائب کوي بیکاز کو سبسکرائب نه کین نو تاسو ته دا زما چینل بیا دوباره نه ملويږي بلینز اف ویډیوز کې او بیکاره ویډیوز ډیر زیات شوي دي معلوماتي ډیر کم دي نو سبسکرائب به ضرور کوئ او بیل آیکون بم پریس کړئ بیل آیکون چې پریس کړئ تاکي تاسو ته نوټیفیکیشن ملويږي نو امید دی چې تاسو داسې یونیک چینل چې کوم پښتو کې هم دی او انګریزي کې هم دی هغه به ضرور سبسکرائب کړئ نو ډیره مننه خدای پامان